أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة سورة البينة مدنی سورت سلم نمبر دے پنزول کے رستو د سورت طلاقنا سورت لم یکن و تم وی سورت منفکین و تم وی مخ کی سورت کے چکلا عظمت د قرآن کریم ذکر کو نو پدې صورت کې زجر باور کوي منکرین ہوتا دارنګه مخکې صورت کې عظمت د قرآن کریم ذکر کو نو پدې صورت کې نعمت به ذکر کوي د رسالت دعوت صورت بئی ترغیب اتباع د نبی تا په صورت کې اولنا حال د کافرانو ذکر کئی ورپسې زجر باور کئی منکرین د قرآن تا تذکرہ با پکی د نعمت چاغا رسول او قرآن دی آخر کے بشارت بئی مومنانو تا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين نو کسان چې کفر کړل د اهل کتابونو او د مشرکانو منفکین جدا کیدون کې د خپل شرک او کفر نه حتا تاتيهم البینه تر دې پورې چې راشي دي تبینه دلیل خکارا و تراشی آغا وقت پوری دی جدا کیدون کی نو د خپل دین نا خپل شرک او کفر نا نو کله چې بینه راغلا رسول من الله یتلو صحفا مطهرا رسول راغه قرآن راغه بینه راغلا نو خلق کافر آغا د خپل شرک او کفر نه پکې بازی جدا شو د آیت باره کې بازی وی مختلف معنی دی پکې اصل خبره په منفکین کې دا منفکین جدا کیدون کی یا منفکین معنی تارکین مدح النبی پر خودن کی تارکین نو بازیوی منفکین بمعنی مترددین بازیوی منفکین بمعنی مہلکین دارنگے بازیوی منفکین پمانا د محمل پر خود شوی
نو غړې معنی جوړیږي. یو وی چې دا حال دی د دغه خلقو د حالاتو، دا تذکرہ د خلقو د حالاتو. نو مطلب بدای چې دا خلقو دا خبرې وکولې او کوي چې نو آکسان چې کفر کړل د اهل کتابونو او د مشرکانو نه منفقین جدا کیدون کی د خپل دین نه حتا تاتیهم البینہ. بعضی وی حتا په معنا د واو وصلیه ده، تر دې پورې نو دی جدا کیدون کی د خپل دین نه اگر چې راشي وته بینہ، خپل کفر پر خودنا بینہ راغلا نو بینه باوجود نه منو، یا نو کافر جدا کیدون کی د خپل دین نه تر دې پورې چې راشي دی ته بینہ، نو چې کله بینہ راغلا نو جدا شو. دویم معنا تارکین معنی نو دی دا کافر دا اهل کتابونا مشرکانونا پر خودون کی مدح د پیغمبر تر دې پورې چې راغلا ورته بینہ، چې کله بینہ راغلا نو د بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدح پر خودا او بد ویلی شروع کړو. کله چې بینہ نو راغلی نو دیوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امین او صادق به وي. بل په معنا د حتا په معنا د الہ او راضی نو دی جدا کیدون کی د خپل کفر نه تر دې پورې چې راغله ورته بینہ الہ ان تاتیهم البینہ وی، تر دې پورې چې بینہ راغلا نو بیا جدا شو. یاد دا چې مترددین په معنا باندې نو آکسان چې کفر کړل د اهل کتابونو او د مشرکانو نه منفقین مترددین، دی متردد نو په خپل دین باندې تر دې پورې چې راغله ورته بینہ، رسول راغې نو دی په خپل دین کې په شک باندې شو، پشک کے پریوتل. چاویل منفقین و مانا مہلکین نو دی جدا کیدون کی نو آکسان چی کفر اکڑے دا اہل کتابونا مشرکینونا مہلکینا حلاکڑے شوی تر دے پورے چی بینہ و تراشی. نو چی کلا بینہ راشی، رسول راشی، کتاب راشی، خلق بانے حجت تامشی، نو بیا رستو اللہ عذاب راولی، رستو ہلاکت رازی. نو دیکھے گن خلق ہلاک شو بدر کی د بینین رستو، یا نو دی جدا کی دن کی د یو بلنا تر دې پورې چراغ لدی ته بینہ، د یو بل نه جدا کی دن کی نو، پلار د زوینا زوی د پلارنا، رور د رورنا دا جدا کیدون کی نو. و چې کله دین راغې نو بیا دی دشمنی شروع کړه کافرانو، د مسلمانانو سره دشمنی شروع کړه نو جدا شو. یا منفقین په معنا د محمل پر خودی شوی، نو آکسان چې کفر کړل د اهل کتابونو او د مشرکانو نه منفقین محمل پر خودی شوی تر دې پورې چې راشي دی تخکارا بیان، خکارا بیان و توګړی دغه سي په بوس کې وبنبي بلکې صفا خبر هو ته وشي.
دی دغه سے محمل نه پاتې کول. یا لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب، نو دی حقیقت کې د خپل دین نه جدا کیدون کی تر دې پورې چې بینه و تراغلا نو حقیقت کې جدا شو، او که څوک جدا نشو نو شک کې پرې وتل. دا بینه سوا رسول د کتاب د قران کریم سره، رسول من الله یتلو صحفا مطهره، دا رسول د الله طرف نه چې بیانې پر خلق باندې صحیفه پاکي، پاک کتاب دے، پاک سورتونه دي، پاک آیاتونه دي. فیها کتب قیمه، پدې کې دي کتابونه مضبوط مضبوط، دلائل پکې نو مضبوط دي، خبره پکې ده نو مضبوطه ده. پدې کې چې کوم لیک شوی دی ناغه مضبوط ده، یا پدې کې چې کوم څه لیکل شوی دي ناغه د پخوانو کتابونو چې تورات، انجیل، زبور یا نورې صحیفې وي داغي خبره پکې لیکل شي دي. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، او نو آکسان وما تفرق الذين او تفرقنا ذکړي آکسانو چې کتاب ول ورکړی شه ده الا من بعد ما جاءتهم البينه، مگر رستو دا غنا چې راغی دیتا واضح دلیل. دی تفریقه کولا دی اهل کتابو، مگر رستو دا غنا چې بینه و تراغلا. یو دور داسیو چې دی اهل کتابو با خبر به طلب کاو، کلا خبر به ورکاو، اغیله بیان به وتکاو ده دی چې پیغمبر برازي نو چې کله پیغمبر راشي نو موږ له خبر راکوي چې راغله چې موږ په ایمان راوړو. سورۃ بقره کې تیر شیو. یا خبر به طلب کاو دا غینه چې موږ ته خبر راکوي، یا غی ته ودا بیان کاو چې تاسو کې په مکه کې پیغمبر به پیدا کیږي. نو چې کله پیدا شو نو دې خلاف وکړو، یا کله چې مدینه ته هجرت وکړو نو بیا خلاف ودرېدو، دا په ضد باندې ودرېدو. مختلفو صورتونو کې دا تذکرہ راځي، مخکې تیر شي سورۃ بقره کې تیر شي او 212 کې الته کې وی یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله علی الکافرین. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب، وتفرقا ذکریا کسانو چې کتاب ورکړی شه ده الا من بعد ما جاءتهم البينه، مگر رست دا غنا چراغ لدی ته بینه و تراغلانو دی پسید باندې ودریدل، انکار یو کو خبره ونه منله، تفریقه شروع کړه، اختلافات شروع کړه، مقابله شروع کړه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، او حکم نه شه د خلق ته مگر د خبره چې بندگی دی کوي، دین الله خالص کونکي الله لرد بلنه خالص د الله بندگی دی کوي، عبادت ته خاص کی الله اعلی. حنفاء کلک دی په توحید باندې، مایل دی د شرک نه توحید طرف تا، ويقيم الصلاه وقائم ایمان زرا ويؤتوا الزکات او ورکید زکات، وذالک دین القیم، او دا دین مضبوط، دا مضبوط دین دی. کله کې خبرې دي، آخری بیان دی، دا عمل بیان دی، مضبوط ته قدردان دی.
نو دیتا حکم چې شی او پخاوت شی او ناغم داو وس چې وته کېږي نو مدغه کېږي. وما امروا حکم نه کړی شی د خلکو ته د دې پخا دور کې پخانی اذیانو کې وسم دا حکم کېږي الا ليعبد الله مگر د دې چې بندګي کوي دي د الله مخلصین له الدين خالص کوونکی الله لپاره د عبادت د الله حنفاء کلک دی په توحید باندې و یقیم الصلاة او قائمې د منزلرا و یؤتوا زکات او ورکې د زکات و ذالک دین القیم او د دین مضبوط دا مضبوط خبرې دی مضبوط دین دی. ان الذين كفروا من اهل الكتاب يقينا كسان ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي من اهل الكتاب اهل کتابنا والمشرکین او د مشرکانو فی نار جهنم خالدین فیها دی په اور د جهنم کې به همیشه وي پدې کې اولئک هم شر البریه دا کسان بدترین د مخلوقاتونه دي دا ډېر بد خلق دي څوک شرک کوي کافر دي مشرکان دي ور د جهنم ته به همیشه وي پای کې نو دا بدترین خلق دي. نو زجر اغیتا تخویف ورکی اغیلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات بشارت مومنانو ته یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل اولئک هم خیر البریه دا کسان دي بهترین د مخلوقاتونه په دنیا کې که بهترین خلق دي نو څوک دي هغه مؤمنان دي هغه مؤمنان چې هغه عمل صالح کوي ایمان راوړل په الله باندې عمل صالح کړل قرآن او سنت مطابق عمل کړل دا خلق دي نیکان خلق دي دا بهترین خلق دي. جزاؤهم عند ربهم بدل د دې رب سره جنتون دي تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاندې داغین نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه پای کې همیشه رضی الله عنهم ورضوانه الله راضي دې د دین او دی راضي د الله نه ذالک لمن خشی رب دا مقام دا ورکول کی هغه چاله دا الله طرفنا چې یریږي د خپل ربنا دنیا کې هم دا مقام دی نو آخرت کې دا مقام ورکول کی چې په دنیا کې د ير کې د الله نه نو آخرت کې بول الله دا مقام ورکی چې د دې لپاره بدلوي د دې طرف سره جنتونه د همیشواري چې به یې بلان د هغه نه نهرونه همیشوي پای کې همیشه نو دی د الله هم د دین راضي او دی هم د الله نه راضي. د دنیا کې ایمان راوړل عمل صالح کړل آخرت په الله باندې توحید منل شرک نه وکړي چا چې شرک کړي نه هغه لپاره خو بیا مخکې ذکر کړ چې دا شرک چې کړل مشرکانی سوچ شرک نه هغه بیا مشرک وای نو ول مشرکین وای مشرکان دینو دی بسئی دیوا په اور د جهنم کې به انعام همیشه به پای کې د شرک د وجنا خټول عمل بربادي عقیده بربادي ایمان بربادي شرک یو کو توبه هونه وستا نو دې لاړ دته مشرک وای نو دې به همیشه د پاره بیا په جهنم کې آداب بدترین خلق دي دنیا کې بدترین دي مشرکان او په آخرت کې بدابت زیات زی صورت کې بیانې تذکرہ وا یا رسول دے او هغه قرآن کریم دے په دې صورت کې تذکرہ ده د مشرکانو د حالاتو د دین قیمه تذکرہ ده پکې د الله د رضامندۍ دا چانه ایمان راوړل دا غي تذکرہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين نو کسان چې کفر کړي د اهل کتابونو او د مشرکانو نه منفکینا جدا کیدونکي د خپل دین نه حتا تاتيهم البينات تر دې پورې چې راشي دې تبینا رسول من الله رسول الله د طرفنا یتلو صحف مطهره چې بیانې په دیوانه صحیفه پاکي فيها كتب قیمه پدې کې کتابونه دي مضبوط پدې کې هغه خبرې دي چې کوم پوهانو کتابونو کې نازل شوی وي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او تفریقنا د کړي هغه سانو چې کتاب ولور کړی شی دی الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر رسو دا غنا چراغ له وت واضح دلائل وما امروا
او حکم نه شه د خلق ته الا ليعبد الله مگر دې چې بندګي کوي د الله مخلصین له الدين خالص کون کی الله رد بندګي بندګي دې صرف یو الله د پاره کې د بل چا پاره نه د مخلوق بندګي دې نه کوي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل ګروي منګه راغلیو دې د پاره منګه وستلې شویو او خرجناوي منګه را وستلې شویو دې د پاره ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد چې موږ دې د الله بندگان د مخلوق د بندګینا د الله بندګۍ ته وباسو د مخلوق د بندګۍ نه لري کو د الله بندګۍ ته بوزو نو ما امروا الا ليعبدوا الله حکم نو شه دي ته مگر دې خبرې چې بندګۍ دې کې دي د الله خالص کوونکی الله تعالی د بندګۍ حنفاء کلک په توحید باندې و یقیموا الصلاه قائمه بدی منزل را و یو تو زکات اور کوي به زکات دا کار دی کوي پکا دی چې دی بندګی دی کوي د الله توحید منون کی دی قائمه دی منزل را اور کوي به زکات وذالک دین القیم او دا دین مضبوط ان الذين كفروا يقينا کسان چې کفر کړي من الکتاب ذال کتابنا والمشرکین او د مشرکان فی نار جهنم په اور د جهنم کې وای خالدین فیها همیشه وای دی پای کې اولئک هم شر البریه دا کسان دی بدترین د مخلوقاتنا ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل اولئک هم خیر البریه دا دی بهترین د مخلوقاتنا جزاؤهم عند ربهم دا بدل د دې د رب سره جنتونه چې دا همیشواري تجری من تحت الانهار چې به ګلان دي ناغینه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه وي دی پدې کې همیشه رضی الله عنهم ورضوانه الله راضی د دین او دی راضی د الله نه ذالک لمن خشی رب دا چا د پاره چې ير کې د خپل ربنا الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي